अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कानल मुअ्मिनून लियन्फिरू काफ़्फ़ह फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ढेर मुहतरम व इज़्ज़तमंदो मशरान उलमाए किराम, जामिया रहमानिया दरगह तालिब इल्मानो उलमाओ और दे मजलिस ढेरो मुहतरम व इज़्ज़तमंदो शुरकाओ मशरानो हमजोलो कशरानो रुणो दे मुक़बन दी चज़मू दे इदारे न द उलमाओ यौ पूरा ग्रुप फारिग़िदुन के दे दिवता सनदी फरागत वही जमू सनदी फरागत हासिल को नु इल्म ख़त्म शो और द दीन पस बमुंगा उस मुलाजमत को नौकरी बजान लगूरू और दू वही कि द तालीम जवन ख़त्म शो वस अमली जवन शुरू शो और अमली जवन दी तो वही जो उस बदे पदी की पैसी गटी जान ल वसाइल ज़राए तलाश करी पदे ज़रायो बांधी बजान ल नौकरी पैदा कई सनद च मिलावशी ज़र ज़र मिलावी द पकार दी और कल कल दासी उशी चे राबिततुल मदारिस इम्तिहान वर की तालिब इल्मान नु सिर्फ नतीजा कदरे ख़तल दा नु सनद पौरी पकार दे मत जमायो मलगरे दे अगी टेलीफोनों को मंसूरा की मुंगा उस प्रोग्राम अगी लतली नवीचे नतीजा वतली द पौरुन खुदा जमा सनद माता उस पौरी पकार दे कागज़ुन प्लानिज़े की जमा को मा और अगी दा सनद चुस्मर ज़र मिलाव शनो खबईनो उन कोशिशों को सनद मोला पस तरीक़ा रवा गस्तु च सड़े खोस दिल पता दे के दे कम सूक च सनद ग्वाड़ियो सनद दीद पर चिपदे बन नौकरी हो की नु इल्मी दीन द कुरान व द सुन्नत इल्म द दीद पर नौ द फहम गलत दे सोच गलत दे और इरादे टिक न दी दी इल्म कीमत निश्ते तासुता
دا چې کوم زمون فضلا دي فاضل درس نظامی او د علم یو څه شی دیو ځان سره واغسته نو دیو نن ځان ته فارغین وی فارغ التحصیل دا د فارغ التحصیل لفظ او دا اصطلاح دومره غلطه اصطلاح جوړه شوې ده د دې معنی دا ده که نه چې دی د علم د حصول نه اوس فارغ شو علم ختم شو حالانکه د علم تحصیل به اوس شروع کیږي تاسو چې کله د دې علم استعمال شروع کړئ نو پته به ولګي چې علم خو اوس حاصلول مو شروع کړه د اوس خبره خو مو علم نه وي زده کړی دا د استادانو ټول سبقونه چې په عملی شکل کې تاسو ته مخې ته راځي او تاسو په دې باندې پوهیږئ او د دې په نتیجه کې خو اصل خبره بله ده یعنې دا چې څومره علوم مونږ زده کړل د دې په نتیجه کې که چاته خپل دین مکمل معلوم شوی یو فهم د دین حاصل شوی او د په حقیقي معنو کې مؤمن او مسلم جوړ شوی دی زړه ته ایمان په داسې طریقه کوز شوی دی چې د ایمان نه بغیر او د ایمان د تقاضو نه بغیر په زړه کې بل څه ځای نشته بل څه خبره نشته نو ته ویلی شي چې مونږ علم زده کړو علم په حقیقت کې فهم د دین ته ویلی کېږي علم په دې مدرسو کې اکثر مونږ زده کوو چې علم څه ته وایي علم دانستن ته وایي او علم د معلوماتو نوم دی نو علم دین د معلوماتو نوم نه دی علم دین د فهم د دین نوم دی چې دین ته وپېژنده او ته شعوري مسلمان جوړ شوي او شعوري مسلمان به دې ته وایي چې د اسلام نه بغیر یعنې د الله د دین اسلام نه بغیر بل څه ته دین ویلی کېدی د سره نشي امام شاه ولی الله رحمه الله په خپل مشهور کتاب چې د هغې نوم چې څنګه هغه ایښودی دی نو هغه اسم با مسما دی تاسو به کیدای شي نه یې کتلی اکثریت به نه یې کتلی کیدای شي ټولو نه یې کتلی ځکه زموږ د علماو یو عادت دی چې دې ته ښه عادت نه ویلی کېږي هغه دا دی چې دې ته کله ضرورت راشي د څه مسلې دپاره نو دی کتاب ګوري او په کتاب کې بیا د خپلې مرضۍ یا د خپل ضرورت مطابق چې څه دي نو هغه باب ګوري او هغه باب چې کله دی را پیدا کي نو دی خوشحاله شي او بیا دې ته نوم ورکوي وایي ما تحقیق وکړو دا چې کوم په یونیورسټو کې ریسرچ کیږي نو هغه ریسرچ هم دی چې دی پکې هغه خپل شی را پیدا کړي نو دی محقق جوړ شي حالانکه محقق دی ته نه وایي د خپل مقصد څه څیزونه راجمع کول د کتابونو نه دې ته تحقیق هم نه وایي او دې ته محقق هم نه وایي اصل خبره خو دا ده چې د دین د فهم دپاره دا د علماو کتابونه د اول نه واله تر اخره پورې ښه په جوور سوچ او فکر باندې کتل غواړي امام شاه ولی الله رحمه الله کتاب ولیکو او نوم یې ورله کېښود حجة الله البالغه او دا واقعي چې سړی دا کتاب وګوري نو په قرآن کریم کې چې کله فلله الحجة البالغه نو حجت بالغه واقعي حجة الله البالغه دا کتاب دی د دین فهم هلته شته دی او کوم طالب علم یا عالم دین چې دا کتاب نه یې کتلی نو تر ډېر وخته پورې دی کیدای شي په کم ځای نه به دی علم حاصلوي او مطالعه به کوي چې دی په دین باندې پوه شي او زما خپل خیال دا دی دا زما
رائے ده چې که مولانا شاه ولی الله رحمه الله په دې خپل فکر او د دې سوچ مطابق تحریک شروع کړی وی، آغاز د تحریک یې کړی وی، نو مولانا سید ابوالعلا مودودي رحمه الله به کیدای شي جماعت اسلامي جوړولو ته حاجت نه و راغلی، همدغې تحریک د وړاندې بوتلو دپاره به یې خدمت کړی وی. لیکن هغه پسې چې وروسته کوم خلک رالل د فکر شاه ولی الله په نوم باندې او د فلسفه شاه ولی الله په نوم باندې هغوی څه نور څه شروع کړه. د شاه ولی الله رحمه الله فکر په دې کتاب کې دننه دی او دلته فهم د دین حاصلیږي. مولانا مناظر حسن گیلانی رحمه الله لیکلي د دې کتاب په مقدمه کې لیکلی شوي دي چې زه د مخکې نه مسلمان وم، لیکن د دې کتاب د کتو نه پس ما د خپل ایمان تجدید وکړو بیرته، چې اصل ایمان چې کوم حقیقي ایمان څه ته وایي هغه خو ما نه دی راوړی، په دین باندې پوه شوم د دې نه وروسته. د دې دین د فهم دپاره بنیادي یو خو علم دی، دې کې شک نشته، د علم نه بغیر فهم نه حاصلیږي. خو د دې سره سره په علم باندې عمل، د علم مطابق د خپل ځان تزکیه، د پیغمبر کار سو وړاندې یتلو علیهم آیاته ورسره فورا ویزکیهم، اصل شی تزکیه. د حضرت شاه ولی الله رحمه الله والد صاحب شاه عبدالرحیم رحمه الله د خپل بچی ته څه نصیحتونه کړي وو شاه ولی الله رحمه الله ته، او هغه یو کتاب کې بیا چاپ شوي دي، هغه پکې یو خبره کړې ده، د خپل بچی ته نصیحت کوي، نو ورته وایي چې بچیه درود شریف به ډېر وی، دا خپله وظیفه وګرځوه، وظیفه که. او بیا ورته وایي چې بچیه بها وجدنا ما وجدنا، سم چې موندلی دي هم د دې په ذریعه موندلی دي. یو روحاني کیفیت دلته سړي ته محسوسیږي چې علم د معلوماتو نوم ګورې نه دی، د دین علم دا یو برکت دی. د دې پخوانو علماو تاریخ چې سړی لولي که نه، په دې کې د استادانو د علم د حاصلولو دپاره مختلف ټیکنیکس هغوی استعمالول به، او پای کې لومبنی شی د خپل استاد خدمت، د خپل استاد رضامندي، د خپل استاد دعاګانې. او دعاګانې په دې نه میلاویږي. ګورې کله کله بعضې بچي خپل مور و پلار ته کیني ما ته دعا وکړه، نو مور خو ستا د مرضۍ مطابق لاس اوچت کړي دعا درته وکړي که نه، پلار هم تا ته دعا وکړي. د استاد مخې ته کینې شیخ نصیر احمد صاحب الله دې دوی له نور هم ژوند ورکړي، تاسو ته یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث راورسول، امانت یې درته منتقل کو. تاسو کولی شئ چې روزانه کښېنئ هغه ته یاره چې موږ ته دعا وکړه، دعا به راته 100 ځله کوي. استاد خپل شاګردانو لپاره همیشه دعاګانې غواړي، لیکن دعاګانې غوښتې کېږي نه، دعاګانې اخیستې کېږي. د مور و پلار نه دا درخواست ته هېڅ حاجت نه راځي چې ته بابا جي ما ته دعا وکړه او مور یې ما ته دعا وکړه. د مور و پلار خدمت به وکړي، نو که خوله باندې د زړه نه به راته دعا خېږي، او یو ځل دی شپه ورځ به راته دعا خېږي. او د استاز د علم او د استاز چې کوم څه ورسره دي چې دا ټول ستا زړه ته او دماغو ته منتقل کېږي، نو دا منتقل کېږي د استاز په خدمت، د هغه په راضي ساتلو، د هغه په خوشحاله ساتلو، او د هغې ذریعې تاسو ته معلومي دي. فهم د دین، یعنې تاسو کیدای شي یو کس علم ډېر لوی حاصل کړی، کله کله ډېر قابل طالبي، بې ادبه طالبي، هېڅ د استاد ادب د مشر ادب پکې نه، او په کتابونو کې داسې تکړی ته به حیران شې هغه چې کوم کله سبق وایي کله سبق اورئ. او د بې ادبه طالب نښه دا ده چې هغه چې د استاد نه سوال کوي وایي په استاد مې اعتراض وکړو،
څه اورېدلي هم دي که نه، د په مدرسو کې اکثر داسې وایي ما په اعتراض وکړو. دا طالب زما خیال نه راځي چې دی به چېرته د علم په بوی باندې ککړ شي. په استاد اعتراض وکړو، د دې نه غټه د بې ادبۍ جملو زما په دې باندې شته نه. د صحابه کرامو خو عادت مبارکه دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چېرته د تپوس کولو کوشش به نه کوو. خواهش به دا و چېرته دیهاتي راغی، چېرته بدو راغلی او تپوس یې وکړی، مونږ دین خپل زده کړی. د دې جذبې او د دې محبت او د دې احترام د الله سره څومره قدر و. تاسو حدیث جبریل ویلی دی چې الله تبارک وتعالی جبریل امین راولېږه، لاړ شه د پیغمبر د دا تپوسونه وکړه چې صحابه خپل دین زده کړي. او چې دا سړی واپس لاړ نو څوک و چا ونه پېژندل. هذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم. او د دې جذبې او د دې احترام او د محبت علامت دا و چې کله به سوال کوو، بیا سوال به وکړو نو جبریل به راغی، وحی به یې راوړه، دا جواب به ورکړه. یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الیتامى، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاهله. دا څه تپوسونه چې د وحی په ذریعه به جواب میلاوېده. او د دې وجې نه دا خلک د علم سمندرو دیو څه شی زده کړو. زمونږ او د هغوی په علم کې او په فهم کې فرق څه دی؟ د قرآن کریم په بلندۍ کې د قرآن سره پرواز کول یې زده کړي وو. د قرآن خپله بلندي، ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، په دې بلندۍ کې د قرآن سره هغوی پرواز کوو. د دې وجه نه د قرآن په معنا هغوی پوهېدل. د قرآن کریم فهم هغوی ته حاصل و. د هر آیت مطلب، شان نزول چې څومره سودا ټول هغوی ته معلوم و. بعضې خلک وایي، ناپوه خلک وایي صحابه خو ټول علما نه وو. صحابه ټول علما دي کې شک نشته دی چې څه خلک ډېر اوچت علم واله وو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه، حضرت ابی ابن کعب رضی الله عنه، زنانو کې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها، او څه نور خلک چې دا اوچت علما وو. دا عبادله اربعه چې مشهور دي، څلور عبدالله ګان نالته مشهور کنه مسله راغله عبادله پکې څه وایي. فقهای سبعه وروسته راغلل په تابعینو کې چې بیا د سبعو نه پکې تپوس وکړي چې هغوی څه وایي، د هغوی سره یې ده نو موږ به هغه قبلوو. لیکن من حیث المجموع ټول صحابه کرام، هر صحابي د علم سمندر و. علم ته څه ته وایي؟ قرآن ته وایي که نه؟ قرآن د هغوی په مخ کې نازلېده. ته سنت ته وایي که نه؟ صاحب سنت د هغوی مخې ته و. ته سیرت ته علم وایي که نه؟ نو صاحب سیرت د هغوی دا سیرت د هغوی مخې ته جوړ شوی دی. دین هغوی چې څنګه زده کړی و او مونږ څه کوو؟ دا رویې په کار ده چې د علماو نه یي. مونږ قرآن کریم ښکته راکوزو او د خپلې مرضۍ مطابق ځان سره روانول غواړو. قرآن کریم زمونږ سره روانیږي نه، زمونږ سره نه چلیږي او مونږ د هغې بلندۍ ته بره ورخیږو نه، نو فساد دی، ورانې دی. د قرآن په بلندۍ کې د قرآن سره پرواز کول غواړي. د قرآن کریم نظام ټول په زړه کې او په دماغو کې کېنول غواړي. هغه افاقي نظام ته ورک شوې د دیوبند او د بریلوي او د اهل حدیث د سلفیت په وړو وړو دایرو کې او په وړو وړو خولونو کې بند شوې. دلته تا ته قرآن چې کوم دین ښودلی دی، نو هغه دین چې افریقا او چین هغې یو کړي وو، هغه کاروان یې در کړی دی. تا دین راوړ په یو څو دایرو کې د دننه بند کړو. نو فهم د دین حاصلول دا بنیادي خبره. د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام دواړو واقع په قرآن کریم کې د ګډو بیزو چې د پټي ته ګډې شوي، نفشت فیه غنم القوم، دا چې کوم څومره واقع ده
د داود علیه السلام یو فیصله و سلیمان علیه السلام بل فیصله وکړه قرآن کریم چې په کومه تبصره کړې ده ففهمناها سلیمان وکلا آتینا علما وحکما نبوت او علم دواړو ته ورکړی شوی و لیکن فهم د دې مسلې مونږ سلیمان ته ورکړو علیه السلام نو فهم د دین حاصلول او دا فهم د دین تاسو ته یو امانت حواله کېږي نن حواله شو بلکې د دې احساس د سره شته چې څه شی راته حواله شو دا چې تاسو حدیث ولوستو که نه چې ما ته شیخ نصیر احمد صاحب حدیث بیان کړی د هغه ته فلاني هغه ته فلاني هغه ته فلاني وایي بخاري ته ورسېدی دی څه شی درکو دین په خپل اصلي شکل کې د قرآن و سنت په رڼا کې تاسو ته منتقل شو دې ځای کې ذمواري ختمه شوه دا دین مکمل دا به تاسو آینده نسلونو ته منتقل کوئ یو بھاری برکم امانت نن ستاسو په اوږو کېښودی شو که چا دا فیصله کړي چې زه به نوکري کوم زه به پیسې ګټم که د چا مور و پلار په دې انتظار چې زما بچی به اوس راځي نو اوس به موږ له تنخواګانې اخلي نوکري به کوي زموږ یو عالم دین دی زه یې نوم نه اخلم اوس شته دی هغه ته ما نصیحت وکړو چې دا خیال کوه قابل و ډېر زیات قابل دی علمي لحاظ سره ښه پوره یو دغه ورسره دی ما ورته ځان له کېنه او نصیحت مې ورته وکړو ما زه درته یو خبره کوم سرکاري نوکري چې چېرته وده کړي او رزق به الله درکوي د دین خدمت وکړه ستا کې لوی صلاحیت دی په دې معاشره کې د دې سرکاري نوکرانو د دې هېڅ کمی نشته دی دا که د دین خدمت شروع کړه نو هغه وی پلار راته وایي چې دا ډیګرۍ دې بیا وسوځوه دا سندونه دې بیا وسوځوه مې زه بس مې سوځوه بیا مسله به جوړېږي بیا مې زما زړه خو غواړي چې دا ستا سندونه ما پټ کړه او درته مې وسوځولی ته به ایله بیا دا دې خوا کار شروع کړي تاسو ته دا شی نه دی منتقل شوی دا کار نه دی خدمت د دین درته حواله شو دا خدمتونه چې چا کړي دي او د چا چې اثرات دي د چا چې نن مونږ کتابونه لولو او په هغې د امام ابن تیمیه فتاوا چې راوچته کړي نو ته حیرانېږې ورته چې دی لیکلې څنګه ده د امام ابن کثیر کتابونه چې ته یو البدایه والنهایه راوچته کړي او که جامع المسانید راوچته کړي او که تفسیر ابن کثیر راوچت کړي او که سیرت راوچت کړي ته یې کتی نه شي دا په قلم باندې لیکلی شوي کتابونه دي دا د شپې او د ورځې دا علماو ته ناستو وچه ډوډۍ خوړلې ده او د څه لپاره د دې دپاره نه دا نن سبا زموږ په کتابونو کې برکت ځکه نشته کتابونه لیکلی کېږي برکت نشته هدایت نشته روحانیت نشته مواد مکمل ورپکې نیولې کتاب مونږ لیکونو چې چاپ کوی نو یاره چې قیمت یې څومره ولګو او ګټه پکې څومره کیدو چې دومره مونږ ته ګټه وشي څوک اعتراض هم ونه کړي خو پیسې پکې ډېرې راشي د دې کتابونو نه ځکه د دې هغه خوند او لذت نه محسوسېږي خلک وایي پخواني کتابونه لږ پخواني شوي دي نوی کتاب لیکل غواړي 100 کاله مخکې کتاب لیکل شوی دی دا لږ د دې اردو تازه کول غواړي لیکن د 3مې صدۍ هجرۍ او د 4مې صدۍ هجرۍ کتابونه اوس هم موجود دي د هغې نه بغیر ته د سره درس نشې کولی دا څه کتابونه خلکو لیکلي وو مخطوطې پرتې وې سوونو کاله پس هغه راوتي دي او خلکو هغې تحریري شکل ورکړی دی دا کتاب تاسو مشهور به لوستی که نه البرهان فی علوم القرآن دا د امام زرکشی رحمه الله مشهور کتاب او په دې کې هغه چې کوم څه لیکلي وو دا 45 بابونه جوړ کړي وو انواع او ټول علوم القرآن مکمل په دې کې لیکلی شو دا مخطوطه پرته وه په 894 هجري کې امام زرکشی وفات شوی دی او په امام سیوطي رحمه الله په 910 هجري کې وفات شوی دی نو یعنی په
لسمه صدۍ کې دا کتاب لیکه خپل الاتقان فی علوم القرآن 80 انواع جوړ کړي دي، خو حقیقت دا دی چې د امام زرکشي د کتاب یو نوی شکل دی. نو هغه حوالې ورکړې او خلکو تحقیق شروع کو چې دا زرکشي څوک دی او دا کتاب کوم ځای دی. نو البرهان وروسته راووت د هغې نه. دا امام زرکشي کارنامه کړې وه که نه، خپل چې څه ورسره و هغې لیکلي وو چې آینده نسلونو ته منتقل شي. دا امام علم الدین سخاوي جمال القرى و کمال الاقرا کتاب لیکلی و، هغه پروت د 15مې صدۍ سړی دی. وروسته کتاب راووته او چې دا خو علم الدین سخاوي خو لوی خدمت کړی دی. علوم القرآن یو مختصر مګر یو ډېر جامع نسخه تیاره کړې ده. دې خلکو دا ډېر چې لوی تفصیل دی، چا کار څنګه کړی دی، وچه ډوډۍ، نهرې، شپې او د ورځې. د امام ابن کثیر نظر په دې جامع المسانید کې ختم شوی و، په سترګو ړوند شوی و په دې کې، لیکن دی پوره کړی و. دین آینده نسلونو ته منتقل کول او د دین حفاظت دا ستاسو په ذمه باندې نن کېښودی شو. اوس هم خوښه ده دا په دې لږو پیسو خرڅوئ، دا ټوله دنیا چې راجمع شي قرآن کریم دې ته ثمن قلیل ویلی دی. ستاسو سره چې کومه خزانه ده، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. دیو ته ووایه د الله په فضل او د هغه په رحمت په دې اسلام او قرآن باندې خوشحاله اوسیږئ. لویه خزانه درته میلاو شوه، د هغه ټولو خزانو نه بهترینه خزانه ده کومه خزانې چې خلک جمع کوي. ستاسو ژوند د نن نه پس متحرک شي، تاسو د مدرسې د پابندو نه خلاص شوئ، خو فارغ نه شوئ، اوس مشغول شوئ. سند فراغت دا بیله خبره ده، زما سره به څوک اتفاق کوي که به نه کوي. د فارغ التحصیل لفظ دا لفظ نه دی پکار، ځکه تحصیل اوس شروع شو. سند فراغت سند خو دی لیکن سند فراغت نه دی. په دې معنا چې د مدرسې د دې دغه نه فارغ شوئ، اوس چې تاسو ته کوم استاذ میلاو شو که نه، د شیخ نصیر احمد صاحب او د نورو شیوخو چې تاسو ته سبقونه وي، د دې نه فارغ شوئ، خو اوس تاسو ته یو بل استاذ میلاو شو. هغه استاذ ډېر اوچت استاذ دی او هغې ته د تدبر استاذ وایي. افلا یتدبرون القرآن. دا تدبر تاسو الفاظ زده کړه، تاسو معانی زده کړه. زموږ یو مشر دی، هغه وایي زه قرآن کریم چې لولم، تفسیر لولم، نو زه پوه نه شم په یو ځای باندې. نو وایي ته د تپوس نه مخکې چې د چا نه تپوس وکړم، مترجمې ماله راځي، الفاظ راله راځي، نو وایي زه ورته د شپې راپاسم او کېنم ورته او لولم مې نو یو ځل، دوه ځله، درې ځله، څلور ځله، پنځه ځله، وایي د 10 ځلو نه اخوا نه وړي په غور باندې لوستل چې ما ته الله تبارک وتعالی په زړه کې او په دماغو کې د هغې معنا داسې راکېنئ چې وروسته بیا تفسیرونه ګورم نو هغه ټولو لیکلي وو، زه پرې نه پوهېدم. د تدبر په دې علم کې، قرآن او سنت کې تدبر، او د دې سره عملی ژوند. ستاسو د پیسو ژوند ته عملی ژوند ونه وایئ. مونږ عملی ژوند دې ته وایو چې اوس به پیسې ګټو، اوس به واده کوو، بچي به یو، پیسې به یو، مال و دولت به یو، عربو ته تلل، یو سند به استعمالوو. چا چې دا علم د دنیا دپاره استعمال کړی، ګورې هغه الله ذلیل کړی دی. دا علم ستا زینت دی او ستا لباس دی، خو که د دنیا په مال و دولت پسې دې ورپسې کو چې دا پې وګټم، نو دا بلعم بن باعور یا باعورا، دا چې کوم سړی تېر شوی دی قرآن کریم هغه ته سپی ویلی دي چې علم خو مونږ ورکړی ولو شئنا لرفعناه، لیکن هغه څه چل وکړو ولکنه اخلد الى الارض. مثال د ده د سپي دی. دا په دنیا کې هم دا سړی به ذلیل او خواري، او کوم چا چې
علم زده کو او بیا عملی ژوند شروع کو مسلسل ستاسو ژوند اوس مسلسل د حرکت دی د دې دین د خورولو دپاره یو عالم دین چې په یو ټوله علاقه کې موجود وي په ټوله علاقه کې انقلاب راولي ستاسو اوس ودرېدل په ځای نشته مسلسل حرکت ځکه که ودرېږي د دې علم تدریس پرېږدي تعلیم پرېږدي درسونه تقریرونه وعظونه پرېږدي مړ کېږي ته ختمېږي ستا هېڅ حیثیت نه پاتې کېږي هغه یو شاعر تېر شوی دی صاحب تبریزي رحمه الله ډېر پخوانی شاعر هغه یو شعر ویلی دی وی ما زنده به آنم که آرام نگیریم ما زنده به آنم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست ډېر د کار شعر یې ویلی دی وی زه ژوندی په هغه وخت کې به یم چې آرام ونه کړم چې کله مې آرام وکړو ختم شوم او وی زه موج یم د دریاب موج چې زما ودرېدل زما مرګ دی ختمېده دي موجونه چې رواني موجونه یي چې ودرېږي موج نشته خبره ختمه ده بیا نو د یو عالم دین ژوند د ټولو نه لوی تحریکي ژوند د یو عالم دین ژوند شپه ورځ امام ابن تیمیه رحمه الله په باره کې راځي چې د هغه د علمي کارونه دا څومره لیکل کړي دي هغه کوم شاګردان تیار کړي دي دا د امام ابن کثیر رحمه الله شاګرد دی امام ابن قیم د هغه شاګرد دی دا شاګردانو یینو دومره لوی کار هم کړی دی لیکن ورسره په بازار کې سړی راغلی دی او ډول باجې لګولي دي او دا ګند بلا شروع کړې ده امام ابن تیمیه شاګردان ځان سره ورکړي او ډانګي راغوستې دا شی مات کړی دی تاسو چې امام ابن تیمیه شخصیت کړه دا هغه کار لیکن چې کله محسوس کړی د ضرورت چې دا کار د دې نه بغیر نه کېږي نو دا یې کړي دي په معاشره کې مسلسل متحرک پاتې کېدل خپل وجود په خپله ثابتول دا نه چې خلک به راځي او تاله به سټیج برابروي او بیا به وي پلانی شیخ راغلی دی او پلانی صاحب راغلی دی او داسې دي او داسې دې نه په هر ځای کې د موج په شان محرک پاتې شه متحرک پاتې شه په خپله متحرک شه د بل دپاره محرک شه قوم ځان سره ملګری که د دین علم چې تا کوم زده کړی دی دا علم د یو آفاقي دین چې څنګه دعوت ورکوي په دې ټول آفاقو باندې د دې علم دا رڼا خوره که تاسو به سوره الحدید لوستی که الله فرمایي چې مؤمنانو ته به نور میلاویږي نور رڼا به میلاویږي او د دې نور په نتیجه کې او د دې په ذریعه به ته مخکې سفر کولی شي نو دا نور څنګه چې حدیث کې راځي چاته به یو فاصلې پورې اوږدي چاته به نږدې چاته به ډېر نږدې چاته به پرې خپو کې بلکل د چا پرې خپو کې به یو پړق کېږي بیا به مړ کېږي بیا به یو پړق کېږي بیا به مړ کېږي دا ټول مفسرینو لیکلي دي د دې په تشریح کې او په تفسیر کې چې دا نور به چاته څومره میلاویږي نو فرمایي چې د چا د لاسه د چا په ذریعه باندې د دین رڼا څومره دنیا ته رسېدلې ده څومره فاصله باندې د دین دعوت خور کړی دی او د قرآن سنت رڼا یې رسولې ده همدومره به د تلته رڼا میلاویږي د دې رڼا په فکر کې شئ ستاسو والدینو تاسو د علم دپاره خاص کړي وي د دې علم قیمت هم که په دنیا کې ولګو نو بیا تاسو ډېره لویه غلطي کړې ده که د چا خیال دی که نه نوکري یو اسلامیاتو استاز د اسلامیاتو استاز وړه په سکولونو او کالجونو کې څه قدر نه وي قدر د کیمسټرۍ د پروفیسر دی او د فزیکس د پروفیسر دی او د میتھمیټکس او د انګلیش د پروفیسر دی د هغې د استادانو قدر دی پای کې چې څومره درجات دي موږ په مطالبو ستړي شو هغوی دا ټول شی د مخکې نه میلاو دی بیا هم غلطي کړې ده چې دیني علم هم زده کړی دی لوی بول شوی دی بیا ځکه په دې کې دنیا نشته هغې وجه دا چې دنیا د دې قیمت نه دی دا ټوله دنیا راجمع شي دا د دې قیمت نه دی په دې کې د آخرت کامیابۍ دي جنتونه دي د جنت نعمتونه دي تاسو دپاره ډېر لوی جایدادونه لوی لوی کورونه او بنګلې او محلات دا چې په دنیا کې نشته ستا سره خوشحاله شه چې نشته در سره دا چې د چا سره ورسره دی د هغه ازمایش دی نو پای کې څه خلک خو داسې دي
چې هغوی د هغوی مال هغوی کامیابۍ ته رسولی دي، د هغوی مال د دین دپاره استعمال شوی دی. لیکن څه خلک د خپل مال باوجود جهنم ته به رواني. قرآن کریم چې څنګه فرمایي وما یغني عنه ماله اذا تردى، د ده د مال اخیر څه پیدا شو چې دی ته دوزخ ته لاړ. هغه د هغوی امتحان او ازمایش دی. زما خپل تجربه ورته ووایه یا بس خیال ورته ووایه، ته سره اختلاف کولی شي. لیکن چې کوم څوک د دې قرآن و سنت په خدمت کې خپل ټول ژوند وقف کړي، ټول ژوند، او هیڅ یو کار بل نه کوي، هیڅ یو کار، د ټولو نه زیات پراخه رزق الله غله ورکوي. رزق ته څه ته وایي؟ جامه، ډوډۍ. د مولا نه ښه ډوډۍ څوک نه خوري. ورې دا څوک دې ووایي که نه چې بېکاره ډوډۍ خوري. جامه د یو عالم دین نه ښه جامه بل څوک نشي اغوستی، الله دله ورکوي. او ښه د اطمینان او د سکون ژوند دا د عالم دین نه بغیر بل څوک ښه نشي تېرولی. هغه سکون چې کوم د الله په کتاب کې میلاویږي او د الله د دین په خدمت کې میلاویږي، دا سکون او اطمینان د اربونو او کربونو د دنیا غټ دولتمند بیل ګیټس دی، دا مایکروسافټ مالک دی، چې د دولت د هغه څه حد نشته دی. په دنیا کې مالدار ترین سړی هغه، لیکن ته د هغه تپوس وکړه د هغه د ژوند څه کیفیت دی. نو دا د اطمینان ژوند که تاسو غواړئ نو هغه ګورئ د دې قرآن و سنت سره ژوند تېر کړئ، چې ژوند هم دې سره تېر شي او مرګ هم د دې سره راشي. د دنیا اطمینان هم دی او د آخرت اطمینان هم دی. او خپله مطالعه جاري وساتئ. دا یو څو کتابونه تاسو په مدرسه کې وي، د علم ډېره لویه دنیا ده. د عربو کې زموږ یو عالم دین دی، هغه زما په عربو کې تپوس کوو چې یاره دلته اشتر جامي شته چې راته که نشته. وایي چې هلته شر جامي نه وه. نو ویما چې تاسو نحوه په څه کې زده کوئ؟ شر جامي نه بغیر نحوه بل ځای زده کوي چې کافیه څه شی دی؟ کافیه خو موږ نه پېژنو. تا چې ته عربو ادارو ته لاړ شئ که نه علماو ته، په دې باندې چې کافیه او شر جامي او ورسره دا نور چې صدرا مبزي خو ډېره لرې خبره ده که نه، دا نشته. لیکن د نحوې او د دې صرف او د دې ټولو علومو یوه لویه دنیا ده. نوره دا ټوله دنیا سټډي کوي، مطالعه شروع کوي. دا زموږ د بیل ګیټ مثال مې واخیسته که نه، د تاسو ته وي که نه، د په کال کې 50 کتابه، 80 کتابه، 80 کتابونه د کال مطالعه ده. په هفته کې یو کتاب، کله 2، او د هغه نوټس چې د کوم کتابونه ګوري هغه نوټس اخلي، لیکل کوي. نو بیل ګیټس نوټس په نوم باندې په انټرنیټ باندې یو لویه دنیا ده چې دا د هغه نوټس دي. صرف دا خلک کامیابۍ ته رسي چې مطالعه هم پرېښوده، نو ستاسو پټي ته هغه ناله بنده شوه، کومه ناله چې پټی سیراب کوي. مطالعه جاري وساتئ. تاسو زه تاسو ته وایم که نه، د ورځې یوه صفحه مطالعه چې تاسو کوئ که نه، یوه صفحه، او 8 کاله په مدرسه کې تېر کړو، یو صفحه هم د دې درسي کتابونو علاوه بله مطالعه کولی، نو 365 ورځې 365 صفحې په څو کتابه کتې شوي وې. خو دا داسې نه وي. د لیکلو دپاره د سړي شاعر ویلي وو که نه چې اگر خواهی که شد خوشنویسی میں نویسی که خوشنویس جوړېده غواړئ نو لیکه خوشنویس بشئ. که مطالعه او د مطالعې شوق غواړئ چې پیدا شي نو په دعاګانو نه کېږي. شروع که مطالعه، شروع که یو ځل به داسې تجربه دې وشي چې دا مطالعه به تا ته بلکل د یو کتاب کتل. زموږ د مشتاق صاحب کې پروګرام نه به راشي، محترم امیر صوبه، هغه چې کتاب ګوري نو یو 500-600 صفحو کتاب وي، نن یې راغستی، په ګاډي کې مې ځان سره په کور کې مو سره هفته پس دا کتاب ټول کتلی او خلاصې ورته یادوي. د هغې وجه څه ده؟ دا د مطالعې تجربه. مطالعه شروع کوئ، د هغې په نتیجه کې به څه وي؟ تاسو ته به یو ډېر لوی معلومات، یو ډېر لوی علم
او یو ډېره لویه دنیا به دې په دماغو کې بیا پرته وي او د ټولې دنیا نوي نوي سلسلې کتابونه لیکلی کېږي د دې سره ځان بلد کوي ځان اشنا کوي ځکه خدمت کې د علم ستا خلفیه مضبوطه پکار ده د علم مضبوطه خلفیه چې تاسو سره در سره په معاشره کې د تاسو د دې ادارې نه فارغېږئ دا د جماعت اسلامي سره متعلقه اداره د شیخ عنایت الرحمن رحمه الله ټول کوششونه او محنتونه د جماعت اسلامي په خدمت کې د هغې ټول ژوند تېر شوی تاسو ته یو تحریک میلاو دی په دې تحریک کې دننه د دې ذمهداران دي کارکنان دي د هغې سرپرستي او د هغې د اصلاح کوششونه په دې کار کې مدد کول په دې کار کې راهنمایي کول په دې کار کې کارکن جوړېدل تاسو ته یو میدان میلاو دی چې د اسلام د خدمت دپاره تا ته کارکن میلاو دی موږ د فهم قرآن سنت کلاسونه زه حیرانېږم فخر کوم په دغې کارکنانو باندې د جماعت اسلامي کارکن دی څخه جامې به یې اغوستي ته به ورته وایې چې دا خو هېڅ هم نه دی نو ته درس ته راځي زه چې راځم سټیج ته نو ډېر په دغه وخت هر څه برابر پکار دي سټیج ټیک پکار دی مایک دې ولې خراب لګولی دی صحیح پکار دی درۍ ټیک کرسۍ ټیک پکار ده او هغه وایي ښه جي نن غلطي شوې سبا به ټیکي دا د جماعت اسلامي کارکن دی چې تا ته میلاو دی شپه ورځ خدمت کوي او چې کله خلک راجمع شي زه تیار نو هر یو اعتراض کوي دا شی ټیک نه دی دا شی ټیک نه دی او وایي ښه جي سبا به ټیکي لیکن په دې وخت کې نه ښکاري دا یو لوی د کارکنانو دنیا تاسو ته میلاو ده د قرآن درسونه شروع کوي دا ټوله سلسله په خدمت کې ده د جماعت اسلامي ټول نظم ستاسو په خدمت کې دی خو چې کله تاسو په خپله کار نه کوئ نو بیا به څه کوې بیا به ته اعتراضونه کوې یاره جي پلانی کار نه کوي ضلعي هغه امیر هم کار نه کوي او هغه زموږ د زون امیر هم وایي چې بس دې ته دلچسپي نشته هغه اصل کې دلچسپي ستا نه دا د خدمت یو لوی میدان تاسو ته میلاو دی فوراً د جماعت اسلامي او د اسلامي تحریک ارکان جوړ شي کارکنان جوړ شي کار شروع کوي تاسو سره ډېر لوی یو سمندر در سره دی د دې دا سمندر دا سوریه او دغه بندوئ مه دا کولاو کوي د دنیا ته او ټولې دنیا ته نور ورسوئ د ایمان رڼا ورسوئ دغه شیخ نصیر احمد صاحب تاسو ته دغه کار حواله کو دې جامعه رحمانیه درګۍ تاسو ته دغه کار حواله کو دا کار دا صرف د دیو دپاره نه دا دې جامعې صرف تاسو ته علم منتقل نه کو دې جامعې دې ټول امت مسلمه ته یو تحفه او هدیه پیش کړه د دې لاج او عزت به ساتئ علم به په خپل لاس باندې بې عزته کوئ نه علم به په خپل لاس باندې ذلیل کوئ نه د علم سره به چاته لاس نه غځوئ چې ماله ته څه راکړه د یو عالم دین باره کې راځي چې هغه بادشاه راغلی او د هغه ملاقات د تفصیلي قصه زه خبرې ختموم نو هغه خپه غځولې په دې وجه وه چې دا خپې داسې خوږ غوندې و طبیعت هغه غونډولی نه شوه خو بادشاه چې راغی نو ټول خلک پاسېده ده دا خپه همدغسې غځېدلی و پا نسېده بادشاه متاثر شو نو چې واپس لاړ نو د اشرفو یو تیلی ده ته راولېږله چې دا بادشاه تا له تحفه رالېږلې هغه وی دا چا رالېږلې وي چې دا بادشاه سلامت چې اوس راغلی و هغه تاسو له هدیه رالېږلې ده نو هغه ورته یو جمله وویله وی هغه ته ووایه چې الذي یمد رجلیه لا یمد یدیه کم څوک چې خپې غځوي هغه لاسونه نه غځوي چاته نو خپل لاسونه دا د علم د ډک لاسونه دا چې بخاري هم پکې نیولی دی دا چې قرآن هم پکې نیولی دی دا لاسونه به په دنیا کې چاته نه خوروئ چې ماله څه راکړه زموږ شیخ عبدالله عظام شهید رحمه الله د افغانستان په جهاد کې د هغه لویه برخه وه د عرب چې څومره و د دې مشر و تاسو ډېر مشرانو پېژانده به بیا پېښور کې شهید شو هغه مجاهد راته قصه کوله زازو په میدان کې محاذ و د هغوی په دې کې بره په غر باندې اوچته مورچه وه او د هغې په سر باندې دی ناست تلاوت کوي مازدیګر وخت دی نو په دې کې هغې هغه ځای به ډېر ویشته نو ګولۍ راتله شروع شو همدغه مورچه د دې ټارګټ و هدف و د هغې نو ګولۍ ولګېده یو ولګېده بله ولګېده نو د ده پسې لاندې بل کس ورغی وی چې شیخ تاسو مهرباني وکړئ ښکته مورچې ته راکوز شئ غار ته ګولۍ راځي هدف هم مونږ یو وی دې تلاوت کوو نو راتلل خو په جنګ کې محفوظ ځای ته تلل
جایز نه چې دا ضروري دي لازمي دي. نو هغه ورته یو خبره وکړه وی چې پوه یم پې چې په مونږ مورچه هدف ته مونږ ولي لیکن په لاس کې مې قرآن دی او د دې قرآن نه حیا راځي. دا د غیرت او د جرأت او د بهادرۍ نه ډک کتاب د الله کلام دا زما په لاس کې دی او د دې سره زه واپس کېږم مورچې ته رانوځم د دې نه حیا راځي. راکوز نه شو پاتې شو هلته کې. د دې قرآن او حدیث د دې کتابونو نه به د دې نه به حیا م کوئ. ما یو ځل تاسو ته مخکې دلته یو واقع بیان کړې مو د ابن محیریز رحمه الله یو مشهوره واقعه ده. تل یو ځان له جامې اغوستې نو هغه شاګرد ورسره و یا ملګری څوک ورسره و نو هغه ته یې ویل چې بازار ته بوځم چې مارکیټ ته لاړه نو هغه یو دوکاندار له ورغله. هغه دوکاندار ورته کپړه ډېره ګرانه وویله. بل دوکاندار و هغه پېژنده چې دا خو ډېر لوی شیخ د دوکان ته راغلی. هلکه پلاني وي دا سړی دې وپېژنده؟ هغه وی نه ابن محیریز دی. وي هغه فورا چې نوم خو یې اورېدلی و مرعوب و د هغه نه پوره زر بېرته بس چې تاسو کښېنئ داسې. هغه خپل ملګري ته وي اذهب بنا من هنا موږ د دې ځای نه بوځه. نو هغه خو روان شو خو ته وی چې یاره صاحب ته خو روان شو خو ته خو موږ وپېژند اوس خو رعایت هم کوي او پیسې هم کموي. راځه راځه چې اخوا لاړه ورته وی چې ولې صاحب کپړې خو اخلو که نه؟ وی نه به دلته نالو. وی چې ولې نالو؟ وی انما جئنا لنشتري باموالنا لا بدیننا. مونږ دلته راغلي وو چې ځان له په خپلو پیسو جامې والو په خپل دین باندې نالو. د دین په وجه دی ما ته پیسې کموي نو دا د دې قیمت نه دی چې زه په دې باندې زه په دین باندې کپړې نه لمه زه په خپلو پیسو ځان له جامې اخلم. د دې وجه نه د علماو تاریخ دی وچه ډوډۍ سړه ډوډۍ بې سالنه ډوډۍ نهر یې تېره کړې لیکن چا ته لاس نه دی اوږد کړی. الله تبارک وتعالی دې تاسو ټولو له هغه تفقه چې کوم لیتفقهوا فی الدین الله دې وکړي چې هغه مقصد پوره شوی او ورپسې ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. اوس هغه ذمه داري ده. الله دې دا ذمه داري زموږ په لاسونو باندې او زموږ نه په خیر و عافیت سره پوره کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.